بسم الله الرحمن الرحیم. دا مخامخ غر ته ښکاري دا دنګ دا په کوم چې ټاور یې لګېدلي دي دې ته وایي خندمه. دې ځای کې یو کافر اوسېده د قریشو او هغه به خپلې ښځې ته وي ډېر بدماش و. هغه به خپلې ښځې ته وي زه به تاله د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه خادمان راولم، یعنی مطلب دا زه به په هغې حمله کوم او هغوی به قیدیان راولم او هغه به ستا مرایاني. کله چې مکه فتح شوه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته راغی نو خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په سربراهۍ کې یو دسته د فوج هغې دې خندمې ته راولېږله. د خندمې هغه طرف ته چې کله جنگ شروع شو نو د کفارو د طرف نه ابو سفیان او د ابو جهل زی حضرت اکرمه رضی الله تعالی عنه چې بیا وروسته مسلمان شوی و. جنگ شروع شو، دا کافر دا بدماش هم پکې و. جنگ کې دی ماتې وخوړه، ابو سفیان وتښتېده او په هغې کې اکرمه هم وتښتېده. دا کافر هم کور ته راوتښتېد. چې دی راغی نو ښځې ورته وي تا خو مریان رانهوستل. نو هغه ښځې ته وي چپ شه، لو رأیت مارکة الخندمه فر ابو سفیان و اکرمه. که تا د خندمې هغه مارکه لیدلی وې چې ابو سفیان هم وتښتېده او اکرمه هم وتښتېده او ما هم ځان بچ که، داسې اوږده اشعار یې ویلي وو. بیا هغې کې هغې ته وایي لقد جاء ابو یزید بالمسرمه. ابو یزید حضرت خالد ابن ولید یادو وی خالد ابن ولید چې کله په تیرو تورو باندې راغی نو موږ خپې سپکې کړې او ځان هم بچ که او خبردار نن خبره او نه کېږي نې خیر هم نشته. دا خندمه غر دی او د دې شاته مارکة الخندمه شوې وه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه هغه فتح موندې وه او کفارو له شکست ورکړی و. وروسته بیا ابو سفیان او هغوی بیا مسلمانان شوي دي. نو دا د یو تاریخ دی. دې طرف ته مخکې موږ ځو نو بیا غارې ثور راځي او د غارې ثور شاته بیا هغه ځای دی کوم ځای کې چې دا غارې ثور مخکې راځي او د هغې شاته بیا یو ځای دی چې هغې کې به کفارو خپلې لوڼه ښخولې او د هغې تاریخ ما مخکې ویلی دی.